بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دریم باب د اتیشتم حکایت دویمه حصہ شروع کیږي. چندان کی مقودی کشتی بساید بپیچید و بر بالای ستون رفت. ملاح زما مسکپش در گسلانید و کشتی براند. بیچاره متحیر بمان. روزی دو بلا و محنت کشید و سختی دید. سوم روز خوابش گریبان گرفت و در آب انداخت. بعد از شبان روزی دیگر بر کنار افتاد. از حیاتش رمق مانده بود. برگ درختان خوردن گرفت و بیخ گیاهان برآوردن تا اندک قوت یافت. سر در بیابان نهاد و برفت تا تشنه و بی‌طاقت شد. بر سر چاه رسید. قومی را دید شربت یاب به پشیزی همی آشامیدند. جوان را پشیزی نبود. طلب کرد و بیچارگی نمود. رحمت نیاوردند. دست تعدا دراز کرد و تن چند را فرو کوفت. مردان غلبه کردند و به محابا بزدندش. مجروح شد. منګه دیزی پورې د پهلوان قصه کړې وه چې پهلوان خو هغه کشتیوان ووالو، بیا ولا خلکو جوړه کو کشتی کې سور کو، خو دغه کشتیوان کشتی والا دا اړه کې اچولې وه چې دنه بدل والي. نو په سمندر کې روان یو ځای کې یو غټه ستنه ولاړه وه، لکه څنګه چې دا د بجلی ستنې برج شانو. نو د کشتی والا اړه کې دا یو سکیم جوړ کو چې راځه پس چل ولې دې ته وروخېجوه او کشتی به ترې روانه کړې او دلته به بند پاتې شي. نو کله چې د ستنې ته نږدې شوی وای د کشتی کې فرق دی د دې په خوا کې زه ځمه د دې ستنې د دې برج، که تاسو کې کم یو داسې پهلوان او تکړه سړي چې دغه ته وروخېږي د غټې ستنې ته چې دا پړي ونیسي دا کشتی ودرېږي او زه به پکې دا کار وکړم له ټیک شي. نو دا پهلوان هسې مغرور و چې طاقتور سړی وای، بس سوچ یې ونه کړ چې ما خو داسې جنګ کړی څه نه چې دوکه را سره وکړي بدل رانه والي به د مخې سره وروخته وای زه یم د ولا پړې مړې ورکوي دا ونیسه بیا ویل لږ ډیله که لږ پرېږده او بس دا یې تراخ کو دی په استنه پورې بره پاتې شو. دغه کیسه ده. نو چندان کې مقودی کشتی بساید بپیچید، څرنګه چې دا هغه پړې د کشتی خپل مټو نه تاو کو و بربالی ستون رفت او د غستنې ته وروختو. ملاح زمام اسکفش در گسلانید. ملاح زمام اسکفش در گسلانید. دی کشتی والا هغه واګې د هغه د لاس نه راوتښتولې، آزاد یې کړې، چکې ورکو بس هغه پړې تر آزاد کو کشتی وزغلوله و کشتی بیران. کشتی روانه کړه. بیچاره متحیر مان، هغه حیران پاتې شو چې دی راسه څه وکړه، سیند ته را ټوپ کولی نه شو. روزی دو بلا و محنت کشید. ورځ دوه ډېره سختي او تکلیف یې وویسته. کشتی خو ته لاړه و سختی دي د ډېره سختي ولیده. سوم روز خوابش گریبان گرفت. په درېیم ورځ خوب یعنی خوب د ده ګریوان ونیو، یعنی خوب پې غالب شو و در آب انداخت او په اوبو کې وغورځول، اوبو ته پرېوته. بعد از شبان روزې پس د یو شبان روزې دیگر برکنار افتاد. په هر شکل چې لامبو مامبو سره لړل تپلې کړي خو دغه غاړې ته وتې د پسې طریقه د سیند. از حیاتش رمق مانده بود. د ژوند نه رمق یعنی لږ شان پاتې و، ساه مرګ ته ورنږدې شوی و. دومره سختي او تکلیف یې د اوبو کې وږې تږې. کله چې سیند غاړې ته ورسېده برګ درختان خوردن گرفت. بیابان و سوکونه د ونو پاڼې خوراک یې شروع کو. د ونو پاڼې به یې خوړلې و، بیخې ګیاهان به راوردن او د ګیاګانو ویښینه به یې راویسته او جول به ته انده کې قوت یافت. تر دې چې لږ طاقت یې ومونده سر در بیابان نهاد. بیا روان شو، سر یې په بیابان کې کېښود، یعنی په بیابان کې روان شو و برف او لاړ تا تشنه و بې طاقت شد. تشنه یا تشنه یا تشنه دا درې واړه تلفظ صحیح دي چې تږی او بې کمزورې شو. بر سر چاه رسید، یو کوهي ته ورسېده. قوم را دیده، یو قوم یې ولیده. شربت یاب به پشیزې همې اشامیدن. شربت د اوبو به په یو
پیسه باندې په خلکو سکلو. شربت اصل په عربی کې هغه اندازې اوبه چې سړی په یو ځل سکلی شي دی ته شربت وایي. چې په یو پیره سکلی کېدی شي دی ته شربت وایي. یو فارسی کې شربت دی چې هغې کې ګل ګلاب او چینی دا مکس کې او شربت ته جوړ کې، یا د یو شیز نه چوړی او ساری د سیو د ام وغیره نو دی ته هغوی شربت وایي چې هغې کې چینی او شکر واچي. خو به هر حال دلته کېدی شي چې همدغه اوبه او د عربی په بنیاد دغه یعنی دا کوم کوی کې چې د اوبه دغه کولې خو یو پشیز بیا اخیسته په یوه پیسه دا خرڅولو. جوان را پشیزی نه بود، ده سره پیسه نه وه، طلب کرد، طلب یې وکړ. او اصل کې پشیز دا وایي د ساسانیانو په وخت کې دغه پشیز دغه به ورته ویلې چلیدلو. ساسانیانو دور حکومت کې پشیز بیا ورته ویلې د درهم یې ویسې ته، هغه وخت کې به دا پشیز چلیده، اوس نشته. خو د سره پیسه هم نه وه چې اوښ په پیسې او پیسه نی نو څه به کې. طلب کر د اوبو طلب وکړو، بیچارګي نه مو ډېر عاجزي وکړه او رحمت نه اورېدل، په دې رحم ونه کو. پته نه لګي چې دا کم مخلوق په هغه زمانه کې چې دومره سخت زړي وو او رحم پکې نه و. دست تعدی یا دست تعدا دراز کرد، لاس دا تجاوز اوږد کړ، د بیا خپل عمل شروع کړ. ورغه په زور ګیلاس واغشته او سوی پکې وواله، وطن چن را فروکوف. څه کسان چې ولاړو دا په دغې چې شروع کا اوبو والا باندې نورو مدد وکړو، بس شروع شو. 2 3 4 5 کسان یې وټکول. مردان غلبه کردن، کسان ډیرو، هغې ته پته ولګېده دا خو زورور دی، په زور د خلکو نه اوبه دا کوي. ټول هغه سره ملګري شو، شربت والا سره. نو مردان غلبه کردن، خلکو پې غلبه وکړه په ده. خامخا دا یو هغه ګڼو بې محابه به زدندش ډېر زیات یې دی ووهلو. بې محابه اصل محبت طرفداری کول ته وایي، خلاف عدل و انصاف د چا طرفداري کول دی ته محابه وایي. بې محابه یعنی بې دغه نه د ده پکې چا طرفداري ونه کړه، خو مقصد یې بې محابه ډېر زیات یې ووهلو ده لره، مجروح شد او زخمی شو. پشه چوپور شد بزند پیل را، با همه مردی و صلابت که اوست. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. پشه ماشي ته وایي، ماشي چې پور شو ډک شي، یعنی ماشي چې زیات شي، ماشي چې ډیر شي نو پیله مو وایي په عذابي کې، دا نه چې وجني. با همه مردی و صلابت کې اوس، سره د هغه تندی او سخوالی چې په پیل کې دی په اتی کې، خو بیا ماشي په عذابول او تنګولی شي. نو دلته دا پهلوان مړ نه کړه ټول شو پې، خو تنګ یې که، خراب یې که، زخمی که، بېحاله یې که. داسې وایي ماشي چې ډېر زیات شي نو دا پیل سره د دې دومره طاقت ماشي تنګولی شي. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. میګو کې چې اتفاق وي نو دا د غوسناک زمري د ده هم سرمن وباسي، هلاکه یې. دا مطلب نه دی چې رښتیا هم هلاکه یې، خو تنګی او په عذابولی شي. به حکم ضرورت مجروح شد، په حکم د ضرورت مجبورن چې دومره کسان پې راکي دي وال ورکوي او دم سپیړ او سکونه چلولو، نو خامخا به زخمی کېده. در پسې کاروان افتاد، بیا کاروان پسې پریوت، یو قافله راله دی هم ورپسې روان شو شاته و بیره پلاړ. شبانگاه برسیدن به مقامی که از دزدان پر خطر بود. د شپې ورسید هغه مقام ته چې د غلو نه بې خطر و، پر خوف و، پر خطر یعنی د خطرې نه ډک و. کاروانیان را دید لرزه بر اندام افتاده. قافلې والې ولیدله چې په اندامونو باندې لړزه رپي ټول، و دل بر هلاک نهید او زړه هلاکت ته غورځولې. یو علاقې یو پړاو ته ورسېده، خو خلکو دا افوا خوره شوه چې دلته سخت لرې حملې کوي. کاروانیان ورخطا شو قافلې والا او ړچېده چې اوس به څه کوو، او ستړي مو بل ځای موزون نه و، هلته باران سامانونه کوز کړي وو د اوښانو نه. گفت ده پهلوان وی اندیشه مداره، دیس پروا مکوه، غم مکوه که در این میان یکی منم که تنها به 50 مرد جواب گویم.
چې ستاسو د قافلې کې یوازې زه یم چې د 500 کسانو جواب وایم. 50 کسان غله ماته پرېږدی. و دیگر جوانان هم یاری کنند. نور دم دی که ځوانان دي د قافله کې دیو هم مدد وکړي. این بیگفت دا خبره وکړه و مردم کاروان بلافی و قویدل شدن. کاروان خلق د قافلې د په لافو او پوتو باندې زړور شو و به صحبت شادمانی کردن. د پر رفاقت او ملګرتیا خوشحالي وکړه چې خلک د پهلوان را سره دی. و به زاد وابش دستگیری واجب دانستان. زاد واب نه مراد توخا اوبه یعنی چای روټه او بیم په اوس کړو خوراک یې مور کده لازم وګڼل چې داسې پهلوانو زمونږه تحفظ کوي نو پکار چې بدمو خوراکو کو نوخه موړ کو. جوان را آتش میده بالا گرفته بود. د پهلوان لرا غور د میده اوچت شو یعنی ډیر زیات وګیو تګیو و اینان طاقت از دست رفته او واګه د طاقت د لاسه تلې وي. لقمه چن اثر اجتهاد تناول کرد. یو سو نونه دا وجه د شوق نو خوړي ودم چن اب در پیا ناشامید او سو ګټوبې دې پس وسکلې تا دې و درونش بیا رامید چا تا دې و درونش بیا رامید چې هغه دننه دیو د آرام شو یعنی نفس کله چې موړ شو نفس خاموش شو و خوابش در ربود او خوب یوړو دلره خوب دلره و تختولو یعنی خوب یوړو د شو و به خوف و د شو. پیر مرد جهان دیده دران کاروان بود. یو بوډا سړی چې ډېر جهان گشته او تجربه کارو په دې قافله کې و. گفت هغه وویه بوډا سړی ای جماعت ای زما ملګرو من از این بدرقه شما اندیشناکم. تاسو خو د غلو نه یریږئ او زه ستاسو د رهبر و رهنما نه خوفناک یم. زه د ده نه یریږم د پهلوان نه بیش از آن که از دزدان یعنی د غلو نه د ده نه زیات یریږم. چنان که حکایت کنن سرنګ چې قصه کوي کې غریبی را درمه چند گرد آمده بود. یو مسافر سړی اوس پیسې جمع کړې وي و به شب از تشویش لوریان در خانه نمی خوف او د شپې دا یری د غلو نه په کور کې نه ویده کېده. لوریان دا یو قوم نوم دی لوري خو لیکن دې کې غله او ډاکوان زیاتو نو لوریان ورته ځکه وي د ډاکو په معنی منګلو. د غلو نه په کور کې نه ویده کېده. یکی راز دوستان بر خود خوان یو د دوستانو نه ځان ته روغ وختو. یو سړی پیسې ورسره شوی یوازې یریدو نور څوک ورسره نو. یو دوست روغ وخته چې ته ما سره شپه وکړه. تا وحشت تنهایی به دیدار وی منصرف کند چې وحشت د یوازیوالي د د په دیدار او ملاقات سره د ځان نه وګرځي چې لکه مطمئن ودشي او د ور سره غب شپ لګي او بے فکر ودشي. شب چند در صحبت وبود اغا سوچ په د په صحبت کې او چون کې د سره پیسې او یوازې یاغه نه پرې خو چې ما سره پاتې کېږي دلته چندان کې بردرمها شوقوف یاب جمله به بر او مغه ملګری چې د ځان لشپې لرا وستو کله چې هغه د په پیسو باندې وي خبر شو چې دلته یې خې دي جمله به بر ټوله تی وړي و سفر کړ دولال. بامدادان دیدندش گریان اوریان خلکو سارولې د چې جاړي او پر بنډه کې نو یار سي تی وړي کسي کو فعال چیز چا ورته چې سال دی ولې مگر انها درمهای تورا دوست برد ته چې دا فریاد کې مگر غستاګه پیسې غلې وړي. گفت هغه ویلې لا نه والله بدرقه برد زمانو مغه رهبر و رهنما یوړي اما چې ساتلو څوکیدار کړي مې دا قرآن هغه یوړي. هرگز من زیار نن شستم پتا بدانستم آنچه عادت اوس زخم دندان دشمنی تیز است که نمایت بچشم مردم دوست. زخم داغا غخونو د دشمنی تیره دی. هرگز من زیار نه نشستم هیڅ کله زه بے فکر او بے خوف د خپل یار نه کینه نستم کم دوست چې زماو کله چې زه وپویدم هغه چې د عادت دی چې عادت نه بدلیږي کم سړی کې یو صفت دی مثلا غل دی نو غلا به کوي یا بل څه عمل دی نو بے فکر کېږي بنا هغه کار به تاسو وکړي کم چې د خوې دی. زخم دندان دشمنی تیز است زخم دندان دشمن تیز است دا دشمنی بنوي دشمنه یعنی د هغه دشمن کې نو مایت بچشم مردم دوست وې زخم د غاخ د دشمنه د آن دشمن د هغه دشمن تیر دی چې د خلکو پسترګو کې دوست کاری یعنی کم چې د دوست په جامه کې د کم دشمن د غاخونه د گزار ډیر سختی یعنی د دوستۍ په جامه کې چې ستا کم دشمن دی او د دوستۍ په جامه کې چې د کم
تیره غاښونه چلولی شي، نقصان ورکولی شي، نو کم چې ښکاره دشمنی هغه دومره نشي درکول. کی دانید څه پوهیږئ؟ اگر این هم از جمله دزدان باشد. دا بوډا خبره کوي، پیر جهاندیدا تجربه کار چې دا پهلوان چې موږ سره دی که دا هم د غلو غلی د غلو د جملې نه باشد به عیاري درمیان ما تابع شو ده. وای دا ممکن ده کېدی شي چې په چالاکۍ سره زمونږ په منځ کې تیار شوی دی. تا به وخت فرصت یاران را خبر کنه. دې دپاره موږ سره ملګري شوي چې په وخت د موقع کې یاران خبر کی. مصلحت آن بینم که مرین را خفته بگذاریم. مصلحت په دې کې وینم چې دا اوده پرېږدو او رخ برداریم او سامان اوچت کو. جوانان را پند پیر استوار آمد. ځوانانو لرا قافلې والو لرا دا پند د پیر د بوډا مضبوط ښکاره شو. و محبت عظیم از مجدن در دل گرفتن. او ډېر سخت هیبت د دې پهلوان نه په زړه کې ونیو. ډېره یاره یې پړه کې پیدا شوه. ورخ برداشتن، سامان اوچت که و جوان را خفته بگذاشتن. دی اوده دا پهلوانه دیو تیارسه روان شو دغه ځینه او ځوان یې اوده پرېښه. آنگاه خبر یافت، هغه وخت کې د خبر وموندو که افتابش بر کتف. کتف عربی کې اوږې ته وایي، پارسی کې ورته دغه هم وایي، دوش وایي، شانه وایي، اوږې ته. نو سر هله دا پهلوان پیدا شو چې نور یې په اوږو باندې وځلېده. چې نور ښه ګرم که نو دی ویښ شو چې هلکه دا خو ناوخته دی. سر به راوړ، سر یې اوچت که. کاروان را دید رفته. کاروان یې ولیده چې تللی دی. بیچاره بسیار بگردید. غریب ډېر وګرځېده. ورا بجای نبرد. اویزی ته لاره ونه ویسته. بیابانو تشنه و بینوا روی برخاک و دل بر هلاک نهاده میگفت. تگی او بینوا په خاوره پروتو او زړه ځان هلاکت ته ورکړی او ځان سره یې دا وي: ماذا یحدثنی وقد مر العیس ما للغریب سوى الغریب انیس. ماذا یحدثنی، څوک به ما سره خبرې وکړي یوازې ما. وقد مر العیس، یا یو نسخه کې قد نه دی راغلی، ومر العیس او لاړه قافله، کاروان خو لاړه. ما للغریب سوى الغریب انیس، نشته د پاره د غریب سوا د غریب نه، مسافر نه انیس، غمخور او ملګری. یعنی په مسافر وې څوک زما په شان نو زما غمخورګي به کړی وي، ګپ به راسره لګولی وي، ما سره به څوک خبرې وکړي. بعضې نسخو کې مې یحدثنی راغلی دی. به هر حال درشتی کند بر غریبان کسی که نبوده باشد به غربت پسې. سختی او ظلم به کوي د غریبانو مسافرو باندې، کسی هغه کسه که نبوده باشد به غربت پسې، چې په خپله په مسافرۍ کې ډېر نوي پاتې شوي. چا مسافري نه لیدلې. تا تو را حاله نباشد همچما حال ما باشد تو را افسانه بیش. چې چا سخت لیدلی نو په مسافر زړه سوځي. ځان سره لګیا او دغه شعر یې موی، دا شعرونه ویل: مسکین در این سخن بود. په دې خبرو کې او دې گفتگو کې که پادشاه پیسر بسید از لشکریان دور افتاده بود و بالای سرش ایستاده. یو شاهزاده ښکار کې راوتی او بیا چېرته ښکار پسې راغلی او د خپلو ملګرو نه لرې شوی. ده ته راغی چې ګوري یو سړی پروت دی، پاسور والا راغی، په سر یې ولاړو. همیشونی د ده دا خبرې اورېدې و در حیاته شمی نگرید. دی داسې بېحاله پروت و او د ده شکل ته کتل. همې نگرید، نگریستن کتل ته وایي، همداسې ورته کتل. صورتش پاکیزه دید. ظاهري پهلوان و صحتمند و دا شکل یې ولا پاکیزه ولیده و حالش پریشان، چې هلکه دا چېرته ښه خانداني سړی دی، صحتمند غوندې ښکاري. و حالش پریشان، او حال پریشان دی. پرسید، تپوس یې ته وکړه: کجا یې، د کوم ځای چېرته نه راغلی؟ و بدین جا چون افتادې، دې ځای کې څنګه پرېوتې واقع شوې؟ ته د کوم ځای نه راغلی او دلته څنګه پروت دی؟ برخی از آن چې بر سر وی رفته بودی عادت کر. یو حصہ د هغه حالاتو نه چې په ده باندې تیر شوي عادت که او واپس یې تکرار که دته خپل سرګذشت. ملک زاده را بر حال تبای وی رحمت آمد. شاهزاده لره په حال د تبا د رحم راغی. خلعت و نعمت ده، دل جامې م ورکړې او نعمت مال و پیسې م ورکړې. و معتمد را به وی فرستاد تا بشار خجوت. یو اعتمادي کس یې داسې ملګری که خورا به یې کړو، که موړ یې که جامې ورکړې، پیسې ورکړې چې دا خپل ښار ته ورسو. پدرش به دیدن او شادمانی کرد و بر سلامت حالش شکر گفت. پلار یې د ده په لیدلو خوشحالي وکړه او په سلامت حال یې شکر ووی. شبانگاه آن چې بر سر او رفته بود از حالت کشتی و جور ملاح
د شپې هغه څه چې په دې تیر شوي وو د حالت د کشته چې کشته کې را داسې عمل وشو جور مله ظلم دا منکی دا کشتیوان و ظلم رستایان او ظلم او زیاتې د بانډچیانو چې دله شربت نه ورکول اوبې نه ورکول او ویې والو بر سر چا په کوی باندې وغدر کاروانیان او بې وفایي د کاروانیانو چې هغوی هم داسې په میدان پرېښود لاړه رانه در راه وغدر کاروانان در راه په لار کې چې کاروانیانو داسې کومه ټګي او بې وفایي کړې وه با پدر همه گو پلار سے دا کیسې کولې پدر گفت پلار ورته ای پسر ای زویا نگفتمت نمی ویلی تا تا نگفتم ات تا لرا ما تا ته نی ویلی هنگام رفتن په وخت د تلو کې که توحیدستان را دست دلیری بستاس چې مفلسانو لرا چې خالی لاس وي او سړی لاس دا بادره تړلی ګوري هرځي کې زور او پهلواني نه پکاريږي پیسې پکاريږي و پنجې شيري شکستا او دا زمری دا پنجا ماته شوی د زمری په شان منګول او لاسونو کې طاقتي دا کار نه ور کوي چې خوش گفتان تهی دستی سے لحشور جویزر بهتر از هفتاد منظور څخه ویلی هغه خالی لاس سے لحشور سپایی چې یو وربش زر دا بهتر دی دا اویا منه یو وربش زر چې دی دا اویا منه زور نه یا 50 منظور د 500 منو زور نه یو نسخه کې 50 راغلی په هر حال د دینه دغه لګ دولت هغه کار ور کوي او زور او طاقت کار نه ور کوي پیسر گفت زوی وی اے پدرې پلار هرې نه تارنج نه بره گنج بر نه داره تر سوچ تکلیفونه باسه خزانه بوچته نه کې وتا جان در خطر نه نه بر دشمن ظفر نه یابه چې ځان خطر کې ونه غورځنو په دشمن کامیابی دی نشي پته نشي مندلې وتا دانه پریشان نه کنه تر سوچ غنم نشینده دانه خیرمن نگیره درمن نشي اغسته حاصل نبینه ته نوینه باندک مایا رنج کې بوردم په دغه لګه سرمایه د تکلیف چې می تیر کړه چې تحصیل راحت کردم څومره د راحت حصول مې وکړو شهزاده چې پیسې ورکړي هغه یادې نبینه ښه و بنیش کې خوردم چې ما یا اصل اوردم او یو لشه چې مې د مچیو خوړه څومره شاد مې د لروړو ګوره تکلیف خو میولې د خودمره پیسې او دولت مې راوړ گرچه بیرون زیر اسک نتوان خورد در طلب کاهلی نباید کر په خپل نظریه او موقف باندې بیام کلک ولاړو پلار ورته نصیحتونه کو خپل شکست وسم نه مني وی اگر چې بهر د رزق نه سړی نشي خوړی ستا خبره سیده خو در طلب کاهلی نباید کر په طلب کې سستی کول ندی پکار غواص گر اندیشه کند کام نهنگ هرگز نکند در گران مایا بچنگ غواص کم سړی چې سمندر کې غوټه وي کچره وې دغه یو سړی د نهنګ نه یریږي چې داغه کام داغه خېټه ته بلاړ شم غواز غوټه وهون کې د به هیڅ کله قیمتي ملغلره پلاس را نه وړي ته بر سره تیرېږي به پروا کېږي ونو غاټي وکه یا مثلا کبان نسی کته چې زب ډوب شم او یا دا وغنو بیا نشي نیوي یا نور داسې کارونه ار کار یعنی په دلیره کیږي حکمت اسیا سنگ زیرین متحرک نیس اسیا سنگ گزیرین متحرک نیست لاجرم تحمل بار گران همه کند وی د ژرندې لاندینې کاڼې دکې حرکت نشته په ځای ولاړ دی نو خامخا به دی دا درون بوج تحمل کوي ابل کاڼې چې د پاسه دی نو هغه تاویږي نو دغه غلی نه پروت دی دا لاندینې کاڼې خو زینا نو دا بل به د پاسه تاویږي وی دکې حرکت نشته دی یو مثال ورک یعنی په حرکت کې برکت دی چی خورد شیر شرزه در بنغار باجی افتاد را چی قود بود گر تو در خانه سید خواهی کرد دست و پایت جوان کبود بود وی سبو خوی اغا مست زمره یا غسناک زمره د غار په ویخ کې یو زمره مست یو خو طاقتور د خو غار کې پروت دی اب سو کې چې د غار نوځي بارتا باجی افتاد را چی قود بود یا یو باز دی ولکه دی پریوت یو بیکار یو ځکه پروت دی وې د کې بس دلته بس خوراک ملو شي نه دی به همت کې وا بولوزي ځان له بخکار پلاس وروړي چې کډیرم یو سړی طاقتور شي خدای د کور او ګټ نه نوځي او پروت دی نو د څه فایده کوي پدر پسر را گفت پلار زوی ته ویلې تورا درین نوبت پلک یا وری کړ دې پر خو تاسو سره اسمان مدد وکړه الله تعالی مدد وکړو و اقبال رهبری نمود او ستا نصیب ستا راهنمایي وکړه کې پادشاه پسر ورته رسید نصیب دی خو چې شاهزاده در باندې پیښ شو و برتو بخشید پتای رحم کو و کسر حالت را به تفقد جبر کرد او ستا شکستګی د حالت په تفقد سره تفقد
جبر کو جبیره کو. تفقد یعنی مهربانی. آغا حافظ شیرازی وی اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت روزے تفقد کن درویش بے نوارا. وی اے صاحب د کرامت، د کرامت مالکا، د سلامتی شکرانه صدا چې الله تعالی د سلامت روغ صحت او شد حالی درکړي. د دې شکرانه صدا روزه تفقد کن درویش بے نوارا. دا شکر دی چې یو بے نوا درویش داغه تفقد وکا، داغه دلجویی وکا، داغه زړه خوشاله کا، زړه ولټوه، پاغه مهرباني وکا. دا روغ صحت او د سلامتی شکرانه صدا که د الله تعالی د نعمتونو شکر وباسي چې خدای حیثیت درکړي، آرام او امن او روغ صحت، یو بینوا درویش داغه په حال رحم وکړه. دای شکرانه شو ستاسو ځوانه. ها چونین اتفاق نادر افتاد، خو پتا چې دا شاهزاده پیښ شو. ګوره دا نادر او کله کله دا اتفاقات پیښیږي او بر نادر حکم نه توان کر او په نادر باندې حکم نشي کېده. سیاد نه هر بار شکار بے برد باشد کیا که روز پلنگش بدرد. خکاری را پیرا خکار نشی اوڑی بے برد بویدا. اگر که مصدر بردن ده خدا با بے برد وی، بے برد بنوی، اسی بریدن پر کولو تم وی. خو سیاد نه هر بار شکار بے برد باشد که یکی روز پلنگش بدرد. وی خکاری را پیرا خکار نشی اوڑی. دا احتمال لري چې ورځ پړانګ وسري هم دا ښکاری ښکار شي. بعضې وخت ښکاري ښار پسې ځي ښکارونه راوړي، خو یو ورځ دی خپله ښکار شي، زمری یا پړانګ یې سیري که یا د غر نه وغورځېږي. چنان که یکی از ملوک پارس را نگین گرانمایه در انگشتری بود. لکه څرنګه چې یو د پادشاهانو د پاس لره غمې قیمتي په ګوته کې و، ګوتمه کې و. بارې به حکم تفرج باطن چند خاصان به مسلح شیراز برون رفت. یو پیره په حکم د تفرج د زړه د آزادولو د چکر او سیله د سوتنو خاصانو وزیرانو سره مسلح د شیراز ته بهر لاړه. مسلح شیراز، مسلح شیراز هغه ځای دی چې په دې کې اوس حافظ شیرازي خښ دی. د شیراز د ښار دغه حصې ته مسلح څه ویه؟ شیراز ویه، چې حافظ شیرازي د صفت هم کړی دی دغه ځای، دلته کې به دی ډېر اوسېدو. نو دغلته ورغی نو حکم یې وکړو دغه د پارس شاهزاده د انگشتری بر گنبد غزود نصب کردن. حکم یې وکړو چې دا ګوتمه د غزد الدین پادشاه په هغه ګنبد چې پاتې و پخوانۍ په هغې باندې ودروله. مست سړی یو قیمتي غمې او ګوته کوي، دا به هغه چاله ورکوم هلته یو ګوتمه په ګنبده باندې دا که چې هر چا دې منځ کې دا یې وویشته دا ګوتمه او د دې په منځ کې غشې تیر که په منځ کې، نو دا غمې دې قیمتي یو لوبه جوړه کړه. خلک راله او دغه کې غشي ولي په دغه باندې چې دا ګوتمه ولي. ده ویلې تا هر کې تیر از حلقه انگشتری بگذارند خاتم او را باشد. هر څوک چې غشي د دغه ګوتمې د حلقې نه تیر کې دغه ولي، نو دا ما سره چې کومه ګوتمه د قیمتي غمې دی دا د هغه شو، هلته ورته یو ګوتمه ولګوله. اتفاقا 400 حکم انداز که در حکم او بودن بیانداختن. 400 حکم انداز، حکم انداز هغه څوک چې غشي خطا نیزي او داغه په حکم کې هغه سره 24 ګټې ریډي شاهزاده او پادشاه سره چې د په حکم کې بیان انداختن ټولو غشي هغه وشتله هیچا اونه وشته شو، جمله خطا کردن، ټولو نه خطا شو. یو معشوم مگر کودک که بربا में رباته بازیچه تیر از هر طرف میانداخت بعد سبا تیری او را از حلقه انگشتری بگذرانید. یو ولکو هغه په خپل دغه باندې یو مهمان سرا او کاروان سرا و رباتو پاغه باندې ولاړ وسه غشي وشته. قدرت ته ګوره وای د غشم د خدا سي ماهر تیر انداز نه خو دې خو چې څنګه غشي وشته بس دغه ګوتمه وشته. وی بعد سبا د غشي د دین ورتیر کړه د په نصیب کې ودای نام خالات و نعمت یاف. خالات هغه ول جامع ورک او دغه انعام هم ورک، پیسې هم ورکړه کم چې د مقرر کړو و خاتم به وی ارزانی داشت. هغه ګوتمه د ته ورکړه عنایت کړه ورته دغه الګتا اوردان کې پسر تیرو کمان را بسو. راویان وی چې دغه الګ چې نو دا غش ولینده وسوځول دا انعام چو گټلو گفتن چرا چنین کرده ولید داسې وکړو. گفتا رونق نخستین بجا ماند
چې هغه زوړ رونق مې په ځای پاتې شي. دا خو اتفاقي دا لاړو سبب راته چا بله نښه ویلي چې وله زه خو نشم ویشتی، زه خو نښه نشم ویشتی، دا اتفاقي وشو، دا سوځومه چې سړی که سبا راته بل څوک وایي چې راځه دلته هم نښه ده ده وله، نو دا عزت مې همدا ریکارډ مې بس دی، بس هغه یې وسوځوله چې ما خو هغه سوځېدلي دي. ماشوم دومره هوښیار گه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیره، گاه باشد که گودک نادان بغلط بر هدف زند تیره. وی کله کله داسې وی گه بود وی داسې چې د حکیم روشن رای نه، روشن فکر والا حکیم نه چې حکمت دی ورسره، بر نیاید درست تدبیر، کله کله داغه نه درست مضبوط تدبیر ونشي، انتظامی یو کاری صحیح فکر ونه چلیو، کله کله داسې شوي دي غلطیږي. گاه باشد کې کوده کې نادان، کله کله داسې شوي دي چې یو کمقل لکه بغلط بر هدف زنت تیری، په غلطۍ سره په نښې باندې غشولي نښه وولي، اتفاقیات لکه ډېر داسې پیښیږي. د روی شراشینی دم کې بغارې در نشسته بود، یو فقیر لره مې ولیده، دا باب که خیر خلاصو دا مخ پاتې دی، یو فقیر لره مې ولیده چې بغارې در نشسته بود، چې په یو غار کې ناست و و در بروی از جهان بسته، دروازه په مخ د خلکو نه تړلې و، ځان له شوی و سیټ ته، و ملوک و اغنیا را در چشم همتی و شوکت و هیبت نمانده، پادشاهان او غنیان او مالداران لره په سترګو د همت د کې د چې کم عالی اراده و، شوکت و دبدبه نه و پاتې، دله خدای داسې شان و شوکت و دبدبه ورکا چې پادشاهان او غنیان مالدار ورته حیران. هر که بر خود در سوال کشاد تا بمیرد نیاز من بود، آز بگذار و پادشاهی کن گردن بیت ما بلند بود. وی هر چا چې دروازه د سوال په ځان باندې کولا وکړه، سوال خپل عادت جوړ کو، تر څو چې د مری دی به سوالګر وي، حاجتمن وي، د حاجتونه به خدای نه پوره کوي، چې څوک په سوال عادت شي دی به تر مرګه سوالګري. آز بگذار و پادشاهی کن، وی هرس پرېږده، سوال پرېږده او دنیا کې پادشاهي کوه، پادشاهي گردن بیت ما بلند بود، کم سټ چې بیتمه چاته تمه نه کوي دا اوچت وي، دا ډېر عزتناکي. عبدالرحمن بابا هم داسې یو شعر ویلی دی چې د تمه د مخلوق له دره پرېکړه، که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه، پادشاهی دی مبارک شک گدایه. یکی از ملوک ان طرف اشارت کر کے توقع به کرم و اخلاق مردان چنان است، یو د پادشاهانو دغه طرف نه اشاره وکړه دته چې ستا د کرم و اخلاق مردان نه زه دا توقع کوم ښه اخلاق خدای درکړي کې یکې به ما بنانو نمک موافقت کنن، چې ما سره پروټه نانو نمک باندې موافقه وکړي، یعنی زه تعالی دعوت در کوم، یو پادشاه ورته زما دعوت به قبول کې، نو دا به د ما سره ډېر احساني، زه غواړم چې تعالی دعوت درکم. شیخ رضا دغه درویش ویل زه سیده راضي شو، پادشاه ولا ډوډۍ وکړه ورغی. به حکمیان کې اجابت دعوت سنت است، ولې چې قبلول د دعوت دا خو سنت دی، دا به خامخا قبله. دیگر روز ملک به عذر قدوم اشرف، نو پادشاه ولا دعوت ورکړ، نو دور سه یارانه شروع کول غوښته، نو بل اوس دی په عذر د قدوم د تشریف آوری کړو، دغه شکریا د پاره ادا کولو د پاره ورغی. عابد از جای برجست، عابد د ځای نه پاسې دغه درویش شو، و ملک را در کنار گرفت، پادشاه ته ور پاسې د وګي کیو نو ډېره مهرباني وکړه، و تلطف کر، ډېره مهرباني وکړه ورته، و ثنا گفت، د پادشاه صفت یې وکړو، چون غایب شو یکی از جماعت پرسید، کله چې دا غایب شو یو د جماعت نه د ملګرو نه یو کس ته پوښتنه کو، شیخ را کې چندین ملاطفت که امروز با بادشاه کرده خلاف عادت بود، چې دومره نرمی او خوشامد چې د نن د پادشاه سره وکړو ستا د عادت خلاف و، دیگر ندیدم، بل ټیم ما نه ولیدلې. گفت نشنیدی تا نه دی اورېدلي، آن که یکی از صاحب دلان گفتاست چې یو د عارفانو نه ویلي دي، هر کی را بر سمات بنشسته واجب آمد به خدمتش برخاست، حاجب حاجت آسان که پیش میر و وزیر پشت خم می کنند و بالا راست. هر چا په دسترخوان چې کېناسته لازم راغی په خدمت د پاسېدل، د چا خورنانو نمک چې دی وخوړ او بیا راشي نو خامخا به عزت و احترام نه پاره پاسې. حاجت آسان کې پیش میر و وزیر پشت خم می کنند و بالا راست، وای دا ضرورت دی داغه نه مخ کې هغه کسان چې د امیر او وزیر په مخ کې و املا ټیټه پشت خم می کنن، ملا ورته ټیټه او بالا نه مراد قد او قد ورته نه غي، دا چې وی ټیټ پاس کیږي دا ضرورتي
که چېرې دی مستغني او د پادشاه دعوت نه قبلې داغه نو دا ټیټیږي او پاسیږي به ورته نه. مطلب دا چې استغنا او قناعت دنیا کې اوچت چیز دی چې دا چاله خدای نصیب کړ دله ډېر لوی نعمت ورکړ، چاله خدای صبر او قناعت ورکړ، دا ډېرو کمو خلکو کې دا د عارفانو او د اولیاءو خاص صفت د قناعت خصوصیت دی. عارف به پس پیژنې په قناعت باندې. گوش توانت که همه عمر وی نشنود آواز دپ و چنگونه دیدش که بد ز تماشای باغ بی گل و نسرین بس حرارت دماغ گر نبود بالش آگند پر خواب توان کرد حجر زیر سر ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کار بر آغوش خیش وین شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. گوش تواند که همه عمر وی غوږ کولی شي چې ټول عمر دا غوږونه نشنوه د آواز د پو چنګونه وانوري آواز د تنبل او د رباب او د شپېلې، لکه دا ښکلې اوازونه دي او غوږ یې محسوسوي، غوږ پې خوشحالیږي، خو بغیر د دې غوږ ګزاره کولی شي چې ټول عمر کې هم دغه تنبل او رباب او د شپېلې اوازونه وانوري ګزاره به وکړي. دیده شکې بد ز تماشای باغ سترګې صبرېدی شي د باغ د تماشې نه، که سیلونه کې هم صبرېدی شي. بې ګل و نسرین به سرارت دماغ بې ګل و نسرین نه دماغ ژوند تېرولی شي. نسرینه دا یو قسم سپین ګل دی، ګل نسرین ورته وایي ایرانیانه. دلته نقیب احمد دیوبندي لیکلي دي چې دا نسرین دی با کسر نون نه اوله و به فتحان غلط است او په فتح غلط دی، لکه نسرین به نه وی نسرین به وی، نو خبره داسې ده چې دا به نسرین وی. څومره فارسی چې دا تر فرهنګ امیده پورې ورشي نو دا په نسرین په فتحې سره دی فارسی دنیا کې. البته نسرین دا په عربی کې ګل نسرین ته وایي، په عربی کې نسرین صحیح دی او په فارسی کې نسرین غلط دی، نو چون کې دا فارسی ده نو دا به څه وی نسرین به نه وی. نسرین چې عربي ژبه استعمالی نو نسرین د کسره به استعمالی او په فارسی کې به د نسرین تلفظ کې په فتحې سره. نو دی وایي چې دید شکې بد ز تماشای باغ بې ګل و نسرین به سرارت دماغ. بې ګلو د نسرین ګلونو دماغ وی ټیم پاس کولی شي، د دې نه بغیر هم ګزاره کولی شي. گر نبوت بالش آگند پر خواب توان کرده حجر زیر سر که چېرې نه وي هغه بالش چې دا ډک وي د پر نه، پر دا پستې وزرې هغه بالغ چې پخوا دام قیمتي وو، کم بالغ به د بڼکو نه ډک کو وی که دا بڼکو نه ډک بالغ نه خواب توان کرد حجر زیر سر وی سړی خوب کولی شي چې کاڼې د سر لاندې کېنې هم خوب بدر شي، په کاڼې هم سرې ښودی شي. ور نبوت دلبر هم خوابه پیش دست توان کرده به آغوش خیش که چېرې دلبر محبوبه هم خوابه چې تا سره وده کېږي دا نه وي تا سره وی خپل لاس د خپل ځان نه هم تاولی شي، ګزاره کېدی شي بغیر محبوبې هم، خو لیکن خېټه وی ګزاره نه کوي. د وجود د ټولو اندامونو دغه بیان که آخر کې وی وین شکمې بی هنر پیچ پیچ صبر ندارت کې بسازت به هیچ. دا خېټه بی هنره او پیچ در پیچ چې تاو راتاو دا کلمو ته اشاره کوي، منځ کې کلمې تاو راتاو دي، وی دا بغیر د خوراک په هیڅ هم موافقت نه کوي، نه صبرېږي. دا دغه دریم باب دلته ختم شو، خو ډېر وخت هم د حافظ شیرازي غزل نه دی ویلی نو وخت مګر چې لږ د درس ډېرو شو، خو دا به پکې یو غزل به د حافظ شیرازي ووایو نو بیا به انشاءالله دغه باب سره، ولې چې دې کې چې کم خواږه دي او دې کې کم ذوق و لذت دی، لکه مثلا سړی چیز کی خوراک پسې اعلی تران، خو افسوس دا دی چې دې کې څه دي د دې په الفاظو کې چې کم خوږوالی دی زه د هغې تاسو ته نشم ویلی، ولې چې یو سړي شات په زندګۍ کې نه خوړلي او ته یې شاتو صفت کې اپې پوهېږي نه. نو زه دا ویمه د علامه اقبال صاحب دا شعر ویمه چې الله تعالی زه په دې بعضې پوه کړی م او دې ته ورکوز شوی م د حافظ شیرازي، دې کې چې کم کلامت دی کرامتونه دي کمالات دي کم خوږوالی دی نو زه به صرف زما پویول هم ستاسو ګران دي
خو لیکن علامہ اقبال صاحب وایه محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے او روح کو بھی دکھلا دے. یا الله څه چې د په ما لیدلي دې کتاب کې چې څه دي نورو ته مو روښایه په نورو مو وینه. دا ویلو نه بهر خبرې دي ډېرې، او نن تاسو هغه باور کولی شئ چې دې کې څه دي. چې په خپله ووینئ نو هله به څه شي. نو دا یو غزل وایو چې زما دا طبیعت هم پې لږ ټیک شي. صوفی از پرتو می راز نهانه دانست، صوفی از پرتو می راز نهانه دانست، گوهر هر کس از این لال توانی دانست. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورق خوان معانی دانست. عرض کردم دو جهان بر دل کار افتاده، عرض کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی هم فانی دانست. آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. دلبر آسایش ما مصلحت واق ندید، دلبر آسایش ما مصلحت واق ندید، ورنه از جانب ما دل نگرانی دانست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لال و عقیق، سنگ و گل را کند از یمن نظر لال و یقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. ای کی از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ای کی از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسمین نکته به تحقیق ندانی دانست. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باد خزانی دانست، هر که غارتگری باد خزانی دانست. حافظ این گوهر منظوم که از تب انگیخت، حافظ این گوهر منظوم که از تب انگیخت، ز اثر تربیت آصف ثانی دانست. ځکه بیا چېرته زندګي وه انشاءالله بیا به د دې معنو تشریح وکړو که خدای توفیق راکړو د دیوان حافظ د درس نو بیا به د دې معنی وکړو. دې کې هغه خواږه او مزې دي په دې کې چې د هغې تصور یو نعمت هم د دنیا دې ته نه رسي. د دې صرف په تلفظ او ویلو کې چې کم سړی خوشحالي او ذوق او شوق محسوسوي دا زه د شاعرانو په یو کتاب کې نه ده په بعضې غزلونو کې چې کم اثرات دي نو ما خو دعا وکړه محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے او روح کو بھی دکھلا کې. دې کې چې ما څه لیدلي یا الله تعالی زه غواړم چې هغه کمالات او هغه خوندونه او مزې کم جام جهنما چې دا د نورو طالبانو تم وروښایې زه نشم پویولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.